اسانتیاوې ورکړي. معززو سامعین حضراتو، ډېره مبارکه میاشت ده. دا یو داسې میاشت ده حضرت وسلم د رمضان المبارک دا میاشت دې کې ګوره صرف روژې نه دي، الهه دومره مهربانه دی په موږ او تاسو باندې چې د رمضان المبارک میاشت یې موږ ته راکړه او په دې کې مختلف عبادات دي. که یو عبادت کې د انسان مغفرت ونه شي، الهه ورته پکې بل عبادت کې ښودی دی. رسول کریم یې فرمایي من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کوم یو انسان د الله د رضا لپاره صحیح طریقې سره د رمضان المبارک د میاشتې روژې ونیولې، الهه به ورته ما سبب ټول ګناهونه معاف کړي. یو سړی به په روژه کې به څه ناڅه فرق راشي، انسان ته څه کمزوري به راشي، د روژې نه به خبره لږه غوندې پاتې شي، څه ګناهونه به پاتې شي. الهه به ورپسې بیم صابون د صفایي د ګناهونو لپاره راوستی دی. محبوب یې فرمایي من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کوم یو انسان چې تراویح وکړي، کوم یو انسان چې قیام وکړو د رمضان المبارک په میاشت کې، الهه العالمین به ورته ټول ګناهونه معاف کړي. کېدای شي څه ګناهونه په دې کې پاتې شي، ځکه زموږ تراویح کې کېدای شي کمزوري وي. محبوب یې ورپسې درېیم ځل بیا فرمایي من قام فی لیلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کوم یو انسان چې د لیلة القدر په شپه کې قیام او عبادت وکړو، الهه العالمین به ورته ما سبب ټول ګناهونه معاف کړي. ګوره روژې سره ګناهونه معاف کېږي. څه ناڅاپي دی که پاتې شو، هغه به قیام رمضان تراویح سره ختم شي. هغه که بالفرض څه ناڅه پاتې شو، هغه به د لیلة القدر په شپه کې چې کوم عبادت او قیام کېږي، په هغې سره به الهه العالمین ختم کړي. نو زموږ مفتي صاحب مبارک الحمدلله په دې مسجد کې موږ ته داسې انتظام جوړ کړو چې روژې خو موږ نیسو، خو قیام رمضان دغه د تراویح بندوبست یې ختم شریف کې راته برابر کړو، په هغې کې موږ حصه واخیستله. او الحمدلله په دې مسجد کې، په دې مدرسه کې هر کال چې دی اجتماعي اعتکاف هم کېږي. زموږ استاسو بچي معصومانان نوجوانان اعتکاف ته چې دی کېږي، او اعتکاف ته چې کوم یو انسان هم کېږي، دغه انسان خامخا د لیلة القدر شپه پکې خامخا مومي. ځکه د لیلة القدر شپه کله ده؟ په آخر تاکو شپو کې ده. نو معتکفین خو هره شپه په جومات کې تېروي، هره شپه عبادت کوي، نو هره شپه کې خامخا د لیلة القدر شپه راغله. نو دغه درې واړه سعادتونه الهه العالمین موږ تاسو ته رانصیب کړل په وجه